دغسې به ودرېږي دا خلک به دغې خواته ټول سره ودرېږي اما یو څه ځان نه کوي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خبره یو الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى ومن بهديه اهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وكلامه المجيد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم عزیزانو سوخ مخکی یو داسې ناروا او ظلم سوی و یو داسې تجاوز او تعدا سوی و چې د خلکو زړونه دردېدلي زموږ او ستاسې قریبان د غم پر ټغر باندې کېنستلي په هغه کورو کې کونډو او یتیمانو زړلي خو ټول شیان چې راځي د الله جل جلاله په اراده سره کېږي ټول کارونه په ازل کې د تخلیق تقاضا وي خو کله چې دونه لوی مشکل راشي دونه لوی تجاوز و ظلم او ناروا او تعدا راشي بیا څه کړن پکار ده دلته دا مسلمانان او کریمان پر درو پولو تقسیمیږي یو هغه څوک وي چې دغه ظلم تجاوز او تعدا یې کړی دوم هغه خلک چې دا ظلم تجاوز او تعدا ورباندې سوی او دریم قسم هغه د مابین قریبان او عزیزان او صالحین دي د ټولو دپاره الله جل جلاله یو شرعي و دیني و اسلامي و قرآن